الله 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 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دا نکاح و دا طلاق مسائل شروع دي. بس دو آیاتو کی یو مسئله ده، دو آیاتو کی یو مسئله ده خی زده که اسانه مختصر درته ویم، بس دا دو آیاتو نچوړ درته مسئله د مهر ده. وی چې چا نکاح وتړله او مهر یې پکې ونه وي، چې مهر یې نه ویلې نکاح کیږي. نکاح کیږي. د نکاح دپاره دوه شرایط مضبوط پکار دي. یو ایجاب او قبول. څه شي؟ ایجاب او قبول. ایجاب هو قول الاول والقبول هو قول الثاني. ایجاب او قبول چې ورته وایي چې تا قبوله کړې وه، هغه وایي چې هلکه تا ورکړه دا جینۍ او ورمې کړه. جینۍ ته وایي چې ته هغه چاته ځان وسپاري، هغه وایي چې بس ما دې کاکا له ورکړه یا بابا له، بس صحیح ده. بیا به هغه ته وایي چې تا ورکړه دا جینۍ، هغه ورته چې ما ورکړه، یا جینۍ نه ډایرکټ هم تپوس کړي شي وغیره. او هغه هلک ته وایي چې تا دا قبوله کړه، نه هغه ورته چې ما قبوله کړه، بس کیسه ختمه. چې دوه ګواهان پکې موجود وي، بس دغه نکاح وشوه. اوس مهر ذکر کول پکې ښې خو که چا ذکر نه کوه، مهر یې مخکې نه نو مقرر کړی، مهر یې نو مقرر کړی، نو بیا چې ښځه او خاوند په کم مهر سلا شي نو دغه به مهر وي. ښځه او خاوند په کم، مثال په طور ښځه او خاوند خپلو کې سلا کړي ورته چې زه بس 10,000 روپۍ مهر شي، ټیک ده، خو مهر به لازمي، رحم به پرې په خپل نه لاګو کېږي، एकदम به پرې لاګو. نکاح وشوه خو مهر به پرې لاګو کېږي. او اوس ښځه او خاوند په یو مهر باندې سلا نه شو، نو بیا د دې د مور خور یا وغیره د دې چې لکه خاندان کې ګیر چاپېره څومره مهر چلیږي، نو بس د هغې مطابق به والله یو وسطن یو مهر روباسي، ښه شانتې، ډېر کمزور هم نه او ډېر داسې هم نه چې د هغه د وس نه باري. نو بس دا د مهر مسله شو. صحیح شو. بله مسله دا ده ورسرې، اوس د یو جینۍ مهر نه دی مقرر شوي او نکاح وشوه، مهر یې نه دی مقرر شوي او نکاح وشوه، لا رخصتي نه ده شوې. نکاح وشوه، مهر نه دی مقرر شوي او رخصتي هم لا نه ده شوې، رخصتي هم لا نه ده شوې. نو بیا دغه جینۍ چې ده که دې له چېرته طلاق یې ورکړ چې ده سره نزدېکت هم نه دی شي، ده له لاس هم نه دی چې ده ورسره د سره نږدې شوی کم چې د جینۍ او د هلک چې دې خپلو کې خاص افعال مخصوصه خپل کارونه هغه نه دي شوي، او دې هلک وله د مخکې نه طلاق ورکړه، صرف بس نکاح شوي د رخصتي نه ده شوې او د مخکې نه یې طلاق ورکړه، خو په دې نکاح کې مهر نه و مقرر شوی. نکاح یې شوې وه، رخصتي یې نه وه شوې. دا مسله ښه یاده کړئ، نکاح یې شوې وه، رخصتي یې نه وه شوې، او د هلک وله ګوتې متې یو څه بل څه لاس ور وړل یا چې دی نو ځان له کمره کې پاتې کېدل وغیره هېڅ نه و شوي، هېڅ هم نه و شوي. او په دغه حالت کې د نزدېکت نه مخکې چې دی ورسره یو ځای شوي، د دې نه مخکې د رخصتۍ نه مخکې ده ورله طلاق ورکړه، ده ورله طلاق ورکړه، نو دغه مهر پکې مقرر شوی نه دی. نو بس بیا یو جوړه ده او صادر مادر دی، یو خاص بس سلک شانتې سامان دغه دې ورکړي، خو جوړه خاص کر که نه د بدن پړونې وغیره چې بدن پرې پټېږي داسې جوړه. اوس که مالدار یا به د مالدارۍ مطابق ورکړي، غریب یا غریب، او که څوک وسطن وي د وسط مطابق، دا لازمي دی، دا به ورکوي. صحیح شه، یوه خبره شوه، دا لازمي خبره ده. دویم نمبر چې دی، دویم مهر دارې، اوس یوه جینۍ ده
او دا وان طلقتموهن. اوس که دویمه مسله زده کې ها دا لومبنۍ هم زده کړه دویمه زده کې. اوس یوه جینۍ ده د دې رخصتي وشوه نکاح هم شوې ده خو ده ورته رخصتي هم نشوه چلو نکاح یې شوې ده او ده ورله طلاق ورکړه. نکاح یې شوې ده او طلاق یې ورکړو او په نکاح کې مهر مقرر شوی. مخکې او دې کې صرف دونه دا فرق دی چې په مخکې کې مهر نو مقرر شوی او په دې کې مهر مقرر شوی دی. لکه مثال په طور وایي چې د دې به 10,000 روپۍ مهر وي یا به د دې 1,00,000 روپۍ مهر وي او د نزدېکت نه مخکې چې د هلک ورله لا د جینۍ له خوا له نه دی ورغلی د دې نه مخکې چې دی نو د هلک ورله طلاق ورکړه د ورله طلاق ورکړه د مخکې نه. نو بیا اوس خو دلته مهر مقرر شوی دی هغه بلکې مهر نو مقرر. دا مسله ښه یاده کړئ هغې کې مقرر نو صرف یوه جوړه یا بس قدر سامان که خپل طرفه کوي وغیره ودي کي. او په دې دویم کې هم مهر مقرر شوی چونکې نکاح کې ویلي شوي دي چې 1,00,000 روپۍ مهر وي نو بیا به نیم مهر ورکوي 50,000 روپۍ به مهر ورکوي. څونه 50,000 او بس دغه مهر شه. اوس که چېرته اکثر داسې و چې هلک په نکاح کې ډایرکټ مهر ورکړي دې طلاق نه ورکړو چې نکاح څنګه وتړلی شو بس هلک خو ډېر مینه محبت کې و له خیره د الله ډېر خوشحاله نو ده ولله 1,00,000 روپۍ ډایرکټ ورسانو له ورکړو چې بس دا جینۍ له زما طرفه ورکړې وایي دا چې دی نو منیجر صاحب راکړئ. صحیح شو. هغې ولله 1,00,000 ورکړي او دلته ولله ده بیا طلاق ورکړه د نه پس. نو اوس که دا هلک وایي چې بس دا چلو 50,000 روپۍ حق یې کېږي بس دا 50 ورته ما معاف کړي نو دا ډېره ښه خبره بس 50 یې هم ورکړي بس ډېره ښه خبره ده. الله ربالعزت وایي احسان مه هېروئ. اوس ده د سره نو دا هم صحیح ده ها او که 50 ترې واپس هلي نو هم ترې اخیستی شي ځکه چې د میلاوېدو نه مخکې چې دی نو د طلاق ورکړی دی او که پرېږدي نو ډېره بهتره خبره ده. دقه شان جینۍ چېرته چې دی نو د هغه خو اوس 50,000 روپۍ مهر کېږي د یو ځای کېدو نه مخکې طلاق ورکړه چې یو ځای کېدو نه مخکې طلاق ورکړه د یو 50,000 روپۍ مهر کېږي او هغه مهر هغې وانه غوښته هغه ورته چې زه نه الم نو بس دا ټیک ده خو غوره مسله دا ده چې هلک خپله حصه پرېږدي ځکه جینۍ باندې خو په جامه یو داغ راغي یو دغه راغي بیا چې زنګ په شان د ډمانو پښتنو معاشرې د پښتنو ډمانو پښتنو ټول به ډولکي ته ګډېږي دغه ته به ګډېږي پردی کس به یې ویني او هغې کې څه خیال نه او غریبانانو پسې نښتې وي دا پلانکې دی دا شاخیل دی دا ډم دی دا داسې دا هغسې بلا پې غرونه مې غرونه ورکولی شي نو چې لا په دې معاشره کې نو بیا په کار سړي له ډېر دی چې دې خپله حصه پرېږدي ښځې له نه ښځې خو باندې خو په جامه یو داغ ولګېده په دغه باندې شو ښه به ورته پته وي چې پاکه صافه ده نیکه صالحه ده خو بیا به هم پکې چینجي روباسي چې یاره ولې طلاق ورکړو چل سو الله دې معافي وکړي. نو دغه دوه مسلې دي په دې ایتونو کې دغه درته ما وي اوس به دې کې ووایي لا جناح نشته دې هېڅ ګناه علیکم په تاسو باندې ان طلقتم النساء که چېرته طلاق هم ورکړو زنانو لره ما لم تمسوهن چې تاسو نه یې مسه کړي دي لره چې لاس هم نه یې وروړي دي لره خاتم لاس هم ورته نه یې لګورې او تفریضو لهن او نه مې مقرر کړي د دې دپاره فریضة مهر ومتعوهن او متعه ورکړي دي ته متعه دغه صادر د شیګانو متعه مراد نه ده خو حرامه ده چې څوک حلاله ګڼي یا کافر دی. متعې نه مراد فایده ورکړي صادر ورکړي کپړې ورکړي جوړه ورکړي چې دا د هغې مطابق ځان پټکړي. ومتعوهن او فایده ورکړي دي ته علی الموسع او په مالدار باندې قدره په اندازه د ده وعلى المقتر او په فقیر غریب باندې په فقیري کاکا چې غریب وي په هغه باندې ګوره د هغه مطابق دي قدره په اندازه د هغه متاعا دا جوړه ورکول دي بالمعروف د دستور مطابق دستور کې چې کومه جوړه چلیږي چې د کوم کور مطابق وي د هغې مطابق ورکړه خو هغه نه اخوا دېخوا نه چې لستوڼې کټي یو څه بس بیا ګناهګار دي. حقا دا لازم دی علی المحسنین په نیکانو باندې چې څوک ځان نیک ګڼي نو دا به ورکوي. وان طلقتموهن او که چېرته طلاق ورکړو تاسو وان طلقتموهن او که تاسو طلاق ورکړو دغې ښځو ته من قبل مخکې د هغې نه خو دغه لومبنۍ کې خو مهر نو مقرر اوس په دې کې من قبل مخکې د هغې نه تمسوهن چې تاسو مسه کړې وي دي لره وقد فرضتم و یقینا تاسو لازم کړو
مقرر کړو لهن د دوی دپاره فریضة مهر اما چې تاسو چې یو لاکې مقرر کړي نو چې د دې لپاره مقرر کړي فریضة مهر فنصف بیا نیم دی ما هغه فرضتم چې تاسو مقرر کړي خو دا چې کله د نزدېکت نه مخکې طلاق ورکړي او چې یو پېر هم نزدېکت وشو معمولي وخت هم وشو بس بیا پوره مهر لازمي دی بیا خبره که جینۍ ماف کوي تنګه یا یو څه بل څه خو پوره مهر پې لازمي شو فنصف بس نیم دی ما د هغه څه فرضتم چې تاسو مقرر کړی ما د هغه مهر فرضتم چې تاسو مقرر کړی الا مگر دونه خبره ده ان یعفونه که چېرته معاف کړي دغه جینۍ که دغه جینۍ خپل مهر معاف کړي ویعفو الذي یا دا جینۍ ورته وایي چې ځه ته د سړي زوی نه یې نو که ته چېرته د سړي زوی بې غیرته تا چې دی زما عزت تالا والا که خلک پوه چې ولې طلاق ورکړه ټول عمر مې د ځان حیا عزت وساتو تا ایس بیسه طلاق راکړه اوس زه ستا په 50,000 روپو څه کوم په دې دې تندر ولګي دا م راله مه راکوه نو که دې معاف کړه نو بس ټیک ده الا مگر دونه خبره ده ان یعفونه که چېرته دې عفو وکړه دې جینۍ او یعفو الذي اوس که دې بل کس وکړو په اکثر چې دي داسې چې د جینۍ د اړخ هم څه مسلې د هغې د اړخ څه مسله د خپل عزت یې خیال نه ساتلی د وروستو پته ولګی چې بهی دا خو د ټول زندګۍ مسله ده ټول نسل مسله ده نو که چېرته ده معافي وکړه او یعفو الذي عفو وکړه هغه کس بیدي چې د ده په لاس کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده غوټه د نکاح چې ده د سړي په لاس کې ځکه څه ټایم هم دې طلاق ورکول غواړي نو ورکولی شي د دې وجې احتیاط پکار دی نو که چېرته د عفو وکړله چې د په لاس کې غوټه د نکاح ده وان تعفو او که چېرته تا عفو وکړه دې سړي ته وایي که تا عفو وکړه یعنی دا کوم کس چې لاس کې غوټه د نکاح ده د عفو وکړه وان تعفو او که چېرته عفو وکړه د اقربو دا ډېره نږدې ده للتقوا تقوا ته دا تقوا ته ډېره نږدې ده که چېرته سړو تاسو عفو وکړله ولا اوس الله رب العزت وایي دا نکاح چې اکثریت ماتېږي نو په جنګ جګړو ماتېږي ځکه څوک د خوښې خو چاله طلاق نه ورکوي چې د یو کس نه ډېر خوشحاله شي ورته وایي چې ستا نه زه ډېر متاثره شوم اوس طلاق در کوم ځان تیار کړه نه بس جنگ جګړه راشي نو الله وایي که جنگ جګړه هم راشي که نه بیا هم یو بل سره ښېګړه کوئ ښېګړه مه هېروئ ولا تنسوا الفضل او تاسو مه هېروئ احسان لره بینکم په خپل منځ کې ان الله یقینا الله رب العزت بما په هغه څه باندې تعملونه تاسو چې کوئ بصیر لیدونکي دی اوس الله رب العزت چې دی نو مصلح معالج هغه چې ستاسو اصلاح وشي تاسو دې طلاق ته اډو جوړ نه شئ ستاسو دننه زندگی سمه شي بار زندگی هم سمه شي نو الله رب العزت د هغې دپاره لار ښیي الله وایي حافظو محافظت وکړئ همیشه والي وکړئ حفاظت وکړئ علی الصلوات په منځونو باندې ټول منځونه مراد دي 15 واړه مونځه سهار غرمه مازدیګر ماښام ماسخوتن د ټولو منځونو حفاظت وکړئ والصلاة الوسطی او خاص کر د درمیانه مونځ درمیانه چې کوم مونځ دی د دې څه وکړئ د دې محافظت وکړئ درمیانه کوم مونځ دی وسطا نو اکثریت رایه دا ده چې دا د مازدیګر مونځ دی ښه د مازدیګر مونځ ځکه چې د دې ډېر زیات اهمیت په احادیثو کې راغلی دی او بعضې بیا دا هم وایي چې لکه د ماښام مونځ چې دی نو دا درمیانه دی د ماسخوتن او د مازدیګر دپاره د ماسخوتن مونځ چې دی نو دا درمیانه دی د ماښام او د سهار دپاره د سهار مونځ چې دی درمیانه دی د غرمې او د ماسخوتن دپاره مطلب دا چې هر یو مونځ کول لازمي دغه به پکې پخپله راشي دغه به پکې پخپله راشي او فإن خفتم بس که چېرته تاسو یریدئ فرجالا حافظون محافظت وکړئ علی الصلوات په منځونو باندې والصلاة الوسطی او خاص کر منځ درمیانه وقومو او شئ لله د الله دپاره قانتین وقومو ودرېږئ لله د الله دپاره قانتین عاجزي کوونکي وإن خفتم بس که چېرته تاسو یریدئ فرجالا بیا دا که اوس که چېرته داسې وه چې ستاسو جهاد شروع جنګ شروع نو په سورلۍ باندې فرجالا پیاده وکړئ بس په ولاړه باندې په اشارو کې مونځ وکړئ خو مونځ ماپه نه دی او رکبانا یا په سورلۍ بس چې کوم طرف ته ستا مخی په سورلۍ باندې مونځ کوه جهاد هغې طرف ته زه روان یا داسې عام طور لکه موږ خپله د کراچۍ نه راتلو او دا روژه وه د ماښام د بانګونه یې وې لګیا او ماښام بانګونه مو هغه چونکې بس نو روزانه یو خپل سټاپ له راسو او ماښام کې خو دونه وخت نه ملګري راته وي څه مو ورته بس په دې سیټونو باندې بیا علماو لیکلي چې تاسو د مونځ هیئت جوړ کړئ هغه مونځ کوئ چې څومره درنه کیدی شي په ناسته کولی شي اشاره کولی شي هر څنګه کولی شي بس دا یې موقع کې دغه شان مونځ وکړئ نو ما ورته بس دغه به موږ یو اداب ادا مو شي الله رب العزت کیدی شي رانه په دې خوشحال شي
نیمرازۍ په دې سیټونو به یې وکړو نو په هغه سیټ باندې موږ یو دوه ملګري الحمدلله موږ لمونځ وکړو بیا هغه ځای ته خو بیا چې کله هغه ځای ته ور ورسې نو بیا به دوباره هغه لمونځ کوې نو ستا به غاړه هم خلاصه شي هغه ټیم به هم درنه نه شي ته به خدای پاک وایي چې ګوره هغه خدای پاک وایي چې د ګوره ته خو خپل کوشش کړو خو چونکې هغه ګاډی وغیره دار چې خپل مسایل هغه ګاډی ونه درو نو لهذا د وقتي لمونځ په ځای باندې قبول شي نو فإن خفتم که چا تیاریده تاسو فرجالا پیاده وکړئ لمونځ او رکبانا یا به سورلی علماو لیکلي دي که چېرته د یو زنانه بچي کېږي او نیم بچي پیدا شوي په دغه حالت کې هم دې ته لمونځ ماف نه دی لمونځ به کوي دغه شان یو کس ډوبېږي او دې ده ته پته چې بهی زه خو ډوبېږم دا دی خو لمونځ قضا کېږي په دغه حالت کې به هم دې لمونځ کوي هیئت به د لمونځ جوړوي د لمونځ شکل دې جوړ کړي بس چې څنګه په کوم حالت کې دغه شان یو کس چې دی نو د هغه نه وینه روان ده مړ کېږي په دا حالت کې که لمونځ وخت یې ځي نو لمونځ به کوي او نن سبا من توبه الله دې معافي وکړي فإن خفتم بس که چېرته تاسو یریدئ فرجالا پیاده لمونځ وکړئ او رکبان یا په سورلی باندې فإذا امنتم بس هر کله چې تاسو په امن شئ فاذکروا الله یادوئ الله تعالی لره کما علمکم لکه څنګه چې تاسو له علم درکړئ ما د هغه څیزونو لم تکونو چې نه وئ تاسو تعلمون چې نه و مخکې تاسو په هغه علم چې تاسو ته په علم نو د هغې الله ربالعزت علم درکو والذین او هغه کسان یتوفون چې وفات شي منکم ستاسو نه ویذرون او پرېږدي ازواجا بیبیان لره وصیتا وصیت دې وکړي ازواجن په باره د بیبیانو کې متاعا چې فایده ورکړي دي ته الی الحول یو کال غیر اخراج بغیر د ایستلو نه اوس یو کس وفات کېږي نو مخکې د اسلام نه د اسلام په ابتدایي زمانه کې به یو کال چې دی نو دا څه عدت یو کال اوس خو څلور میاشتې او 10 ورځې چې کله خاوند وفات شي خو په ابتدایي ورځو کې به یو کال پوره یو خو دا خبره یو نن سبا چونکې په څلور میاشتو 10 ورځو کې د جینۍ چې دی نو خامخی رشته وغیره نه برابري یا به څوک خوښوي یا به نه خوښوي نو چې کال پوره شي نو خیر د هغې پورې د ورته صبر وکړي خاوند یې دا وصیت وکړي چې خیر دی نو دا مستحب دی اوس لازمي نه ده ودې وي چې خیر زما د ښځې سره لږه ګزاره کوئ دا چې ما یې زندګي وقف کړی وه یو کال ورسره ګزاره وکړئ دې کور کې دې اوسېږي یو څه بل څه ځکه چې بیا زموږ معاشره شي دې کې خو بیا که ځوانه جانه جینۍ یم یا دوباره خلک یې ودی نه یو څه بل څه حالانکې د شریعت کې وایي چې ډایرکټ یې واده کوي فإن خرجنا بس که اوس که دا جینۍ دی خو یو کال ایساروله خو دا په خپله خوښه ووته نو الله رب العزت وایي فإن خرجنا بس که چېرته ووتله ده فلا جناح بس نشته هیڅ ګناه علیکم په تاسو باندې خو دا د 4 میاشتو 10 ورځو پس که چېرته ووته نو بیا په تاسو هیڅ ګناه نشته فیما پس کې فعلنا چې دای کوي وي انفسنا په خپل بدن باندې بالمعروف د شرع مطابق د دستور مطابق اوس که چېرته دا د کوره ووتله او دا د خپلې خوښې مطابق بیا څه کوي د شریعت مطابق یعنی مثال په طور ځان له رشته خوښوي یا خلک یې په رشته هغوی وایي چې موږ یې دا کوو نو بس صحیح ده یا په بدن باندې دومره څه حسن کوي وغیره چې لکه یو بل سړی چې دی نو هغه دې سره نکاح کول وغواړي دا په شریعت کې لازمي دي ځکه چې انسان دی د دې هر قسمه هر طرف ته تللی شي د دې وجې شریعت کې بغیر د ودونو دا منع راغلی ده والله الله رب العزت عزیز نو الله رب العزت وی چې بس ټیک ته کوي دي والله الله رب العزت عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی وللمطلقات یو د طلاق یافتو ښځو دپاره متاع پیدا ورکول دي بالمعروف په ښه طریقې سره حقا دا لازم دی علی المتقین په نیکانو باندې دا اوس مستحب دی ابتدا کې لازم اوس د هغې خپل حصه د هغې خپل مهر وغیره مقرر شوی دی خو که بیا هم چېرته داسې نو طلاق والا ښځه چې کوي دې له چې دی پیدا ورکول پکار دی ډېره پیدا ورکول پکار دی ځکه اکثر داسې شي بیا پاتې هم شي یو څه بل څه الله رب العزت احسان ورسره کوي کذلک همدقه شان یبین الله بیانوي الله رب العزت لکم تاسو ته آیاتې نشانې خپلې لعلکم تعقلون دپاره دي چې تاسو د عقل نه کار واخلئ الم تر الی الذین آیا ګمان کوي الم تر الی الذین آیا تاسو نه لیدل هغه کسان لره خرجو چې ووته من دیارهم د کورونو خپلنا وهم الوفون او دي په زرګونو حذر الموت د یاري د مرګ بني اسرائیلو کې یو پیغمبر حزقیل علیه السلام د عمالقو خلاف د جهاد اعلان وکړ خپل قوم ته وی چې راځي چې جهاد وکړو د خلاف هی ورته جهاد هغه دونه مضبوط خلک دي چې هغه د چاپلار ورته ټینګ شي او موږ به یې سره جګړه کوو موږ خو جګړه مګړه نه شو کولی ها په ارام کښېنه دې ته وتښتېدو او د غرونو په منځ کې یو ځای په هغې کې چې دی نو دې لږ پاتې شو په کنډو باندې وړېده
او هغه ځای کې پاتې شو. الله رب العزت پې داسې بیماري ولګوله چې بس ټول هلته کې اکثریت مړه شو. د ورځې په حساب به په بلا په یو ځای مړه کېده، ټول مړه شو. غالبا په 8 ورځو کې یا چې دی نو په 7 ورځو کې مړه شو. او څوک وایي چې دا 4000 او څوک وایي 7000 او څوک وایي 20000 او څوک وایي 40000 او څوک وایي 80000 او څوک وایي 80000. مختلف روایات دي پکې تفسیري. نو دا دومره خلک دا په یو ځای مړه شو. بیا اتفاقي کارو حزقیل علیه السلام دغه طرف ته چېرته تو دا قوم یې ولیدې چې دوی ټول مړه شوي. بیا یې د الله نه سوال وکړه چې بس راژوندي کړه. نو الله دوباره راژوندي کړو. نو الله ورته وایي چې وګوره ما دوباره د بني اسرائیل ته وایي چې د سړي زامن شئ، ستاسو مشرانو سره مې څومره نیکۍ کړې وې. هغوی د یارې د مرګ نه تښتېده. الله رب العزت ورته چې په جهاد کې مرګ نشته. مرګ خو الله رب العزت لیکلی. خالد بن ولید صاحب وایي زما په بدن کې داسې حصه نشته څه د سلو نه سوا جنګونو کې زه په دې نیت جنګېدلی یم چې زه شهید شم، صرف د دې دپاره جنګېدلی. او زما په بدن کې داسې حصه نشته چې په هغې د تورې او د نیزې ګزار نه خو ما ته مرګ د شهادت نصیب نشي. نو دا وایي د جهاد په میدان کې نه دی الله رب العزت وایي. الله رب العزت وایي چې الله فضل بس چې کوم ځای لیکي هلته به راځي. الم تر الی الذین آیات او نه لیده کسان لره خرجو چې ووتل من دیارهم د کورونو خپلونه وهم الوف او دي په زرګونو حذر الموت د یارې د مرګ. فقال لهم الله نو وویل الله رب العزت دوی ته موتو مړه شئ ثم احیاهم بیا یې راژوندي کړه دوی لره. ان الله یقینا الله رب العزت لذو فضل خاوند د لوی فضل دی علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د خلکو نه لا یشکرون شکر نو باسي. الله دې خلکو نه یو شکوه کوي. ګوره زه وی بلا فضل کوم، احسانات کوم په سړي باندې، اسلام یې راته رانصیب کړی دی، اوبه راکوي، هوا راکوي. که صرف دام په پیسو وي، صرف د انور په پیسو وي، چا به بل ادا کړی وي. نو الله رب العزت وایي زه دومره احسانات کوم خو دا بندګان مې شکر نه وباسي. دا ناشکره دي اکثریت. الله دې موږ شکر گزار کړو. الله وی وقاتلوا جنگیږئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. داسې مه چې په جهاد کې مرګ دی. وګوره دا کسان په خپل ځای کې وفات شو. واعلموا بواشي ان الله یقینا الله رب العزت سمیع اوریدونکی دی، علیم علم والا دی. اوس الله رب العزت وی چې څوک دی چې الله لاره به قرض ورکړي. خان الله غریب نه دی، الله له قرض ضرورت نشته. الله چې دی په ذات او په صفات کې یکتا دی، واحد لا شریک دی. خو الله وی د بندګانو سره زما امداد وکړي، د نیکانو سره، د غریبانانو سره، د ګاونډیانو سره، د یتیمانانو سره، د خپلوانو سره. او څومره چې د خیر ښېګړې کارونه دي په دې کې چې تاسو برخه واخلئ. دا داسې د حدیث شریف کې راځي وي الله به یو بنده ته وایي چې زه بیمار شوم تا زما تپوس ونه کړه. بل ته به وایي چې ګوره زه نو دی به ورته چې یا الله ته خو په تا خو بیماري نه راځي، ته څنګه بیمار شوې وي تا زما تپوس ونه کړه. نو الله به ورته وایي ګوره ستا په ګاونډ کې ستا په کلي کې پلانکي بیمار و تا یې تپوس ونه کړه. که چېرته تا تپوس کړی وي نو تا به ځان ته موندلی وي. مطلب دا زما رضا به دې حاصله کړې وي. وایي زه یو بل بنده ته وایي زه غریب وم تا ماله پیسې رانه کړې وږي وم. هغه به ورته یا الله په تا خو لږه نه راځي، ته خو واحد لا شریک ذات یې. ګوره پلانکي غریب و هغه چې دی نو تا ورله پیسې قدرې ورنه کړې، پلانکي وږي و تا ورله روټۍ قدرې ورنه کړله. که تا چېرته هغه له ورکړی نو تا به چې دی نو زه دغلته موندلی ویم. داسې مختلف ګوره الله رب العزت وایي چې دی د مخلوق سره ښېګړه کوي. حدیث شریف کې راځي وایي څوک چې په ځمکې والا رحم کوي الله رب العزت وایي اسمان والا په دې باندې رحم کوي. او چې څوک په بندګانو رحم نه کوي الله په هغې باندې رحم نه کوي. نو من ذا الذي څوک او څومره چې مصیبتونه دي دا اکثریت چې دي په صدقو وغیره سره ختمیږي. الله دې توفیق ورکړي مسلمانان. من ذا الذي څوک دی هغه یقرض الله چې قرض ورکړي الله رب العزت لره قرضا حسنا ښه قرض ويضاعفه نو وزیاتوي الله رب العزت له دلرا اضعافا کثیره په زیاتولو ډېرو سره. والله الله رب او دا مو وایي چې زه دا صدقه ورکوم زه دا خیرات کوم نو زما 100 روپۍ مې ورکړې 100 روپۍ یې سل پکې کمې شوې دا زیاتېږي نه. وایي هغه یو کس نو هغه دا چېرته عالم نه دا اورېدلی و چې بهی چې 10 روپۍ ورکړې 1 روپۍ ورکړې نو خدای پاک یې په 2 باندې یا په 200 په 10 باندې ورکوي. او چې 1 روپۍ ورکړې نو بس په 10 به خدای درکوي. اوس هغه د ثواب او دغه مطابق ویلي و د برکت مطابق چې خدای پاک پکې برکت دومره اچوي او درکوي به هم خو په داسې موقع چې ته به پوه یم نه ستا به حاجت شي. نو دې د نن دوی څه کار وکړه ده وی چې هلکه چې 10 ما سړي دي دې غریب و غریب نو ده وی چې 10 ما سړي دي نو راشه دا 10 ورکړه نو خدای به 100 درکړي په یو ځای. نو ده دا هلکه خدای دې خو باسه 10 تر سړي ستا خپل حاجت دې ځان سره وساته
د دا لس د خدای په نوم باندې ورکړې اوس هلته خو غریب هم و او پیسې هم ډېرې خوښې وې نو دی به ته راته به سهار نه مازدیګر شو مازدیګر نه بیا سبا ولګېده او د سړي ودسماتې بند شه چې ودسماتې بند شه پټي ته به هم ته کېناسته به او کار هېڅ هم نه کېده او دوی وایي چې وایي 100 روپۍ خو رانهلې دا خو یا د مسله غلطه کړې ده خیر اخر چې دویم مازدیګري کې ډېر تنګ شو نو چې پټي کې ناست و په بوټي باندې ډېر زور مرکو هغې راښکه چې هغې څنګه داسې چک ورکړه نو بوټي په بره راووته چې راووته هېڅ اتفاقي چېرته 100 روپۍ پرتې ورته چې ورکوي یې خو ډېر په زور باندې ډېر په زور یا عالم له راغی هغه بیا په سبا مسله کړي هغه ته وایي چې دا ورسره وایه چې ګوره ډېره سخته باندې به درته دغه 100 روپۍ میلاوېږي نو خبر دا چې دا ته مراد نه ده الله رب العزت به پکې تاله برکت دومره واچوي چې یو کس سره به ډېرې پیسې خو د هغه به یو کس ډېرې پیسې د هغه شکر بیماري د خوراک نشي کولی سابندي یې د تیزه خوراک نشي کولی د خدای رزق به یې ورسره خو خدای پاک به یې په تنګ کي لوی لوی خاناني خوراک نشي کولی یا شیدلې خوراک کوي ټول نو دا رزق د کلاولو مطلب دا دی چې تاسو داسې بیمارۍ به په انسان باندې راشي تاسو ته خپله هم پته نه چې په هغې کې ته یا به هم داسې به بیمارۍ در کې اوس هم داسې کسانی بعضې چې هغې به د هغې نه سوایي رزق نشي خوړی مخصوص شیزونه به یې بس به خوري یا به چې دی یا شیدلې صرف خوري نو دا پې رزق خدای بند کړی نه دکه شان چې دی یو کس ته ډېر مال حال شي چې پکې خوراک نشي کولی نو څه کوي هغه خوراک نشي کولی نو څه کوي الله رب العزت تیرا باندې خپل رحم وکړي من ذا الذي نو الله رب العزت وی والله الله رب العزت يقبض بندوي دی رزق لرا ويبسط پراخوي رزق لرا د الله سره چې دا خزاني دي ها و الیه ترجعون او دا الله رب العزت تاسو واپس ده